إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين. وقال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء إن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام ترمذی رحمت الله علیه په صحیح سته کې خپل یو منفرد انداز دا لري. شراح دا لیکلي دي چې پورا ترمذی شریف کې صرف 2 احادیث داسې دي چې هغه د یو فقيه هم معمول بها نه دي. دنه علاوه چې په ترمذی کې څومره احادیث دي دا د ترمذی خصوصیت ده په صحیح سته کې چې کم از کم د یو فقيه مذهب به خامخا وي. هغه چې کوم 2 مشهور احادیث دي هغه یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې جمع بین الصلاتین کړو، نه مطر نه مرض او نه سفر. په دې حدیث باندې فقهاو عمل نشته. په مذاهبو کې یو فقيه هم دا نه وی چې دا اعذار نه وي چې نه مرض وي او نه مطر وي او نه سفر وي. بیا هم سړی جمع بین الصلاتین کې اول خو د جمع بین الصلاتین په نوعیت کې اختلاف دی. اخو تاسو د فقه کتابونو کې ویل چې د احناف په دې کې کوم رائے ده او د نور حضرات. نو بیا د دې هم څه صورتونه بعض حضرات وېستي دي، خصوصا علامه ابن تیمیه خپل یو خیال ده په دې باره کې. هغه وایي چې دا صورت چې کوم دی دا باغ صورت کې دی چې یو کس بالکل داسې محبوس شي او نشي وته او که مرض نم وي په دې صورت کې چې د جمعات د فوت کېدو 100% یقین شي، نو بیا جمع د منځ پر خودو نه بیا جمع خدا. نو هغه با صورتونه داسې پیدا کېدای شي چې په دې حدیث باندې هم عمل وشي. خو بهرحال دا باب چې کوم دی تیمم دلته اصل کې د دې باب تړلو اجازه څخه پیښ شوی چې په دې معاملې کې د صحابه کرامو اختلاف پاتې شوی دی چې متیمم د پارا خو چې یو کس محدث شي حدث اصغر سره، نو دغه په تیمم کې خو اختلاف نشته چې هغه په تیمم کوي. خو د حدث اکبر سره هغه بالماس شي نو هغه به څنګه چل کوي. دې باره کې یو سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د انکار مروي دي. خداغه تفصیل دا ده چې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل دا فرمایلیو چې کزه محدث شوم حدث اکبر سره، نو چې کله پورې ما غسل نه کړي زه مونږ نه کوم. چې دا خبره سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړه، نو سیدنا عمار رضی الله تعالی عنہ التناشتو هغه ورته چې حضرت عمر ته وایي چې تاسو نه جوړه خبره هېره شو. یو ځل داسې شوی و چې ما ته حدث لاحق شو، حدث اکبر، او الته بنوي، نو زلاړم او په خاور او په شګو کې داسې وغړېدم څنګه چې یو سروي ځان دغه کې بعض اوقات باندې او چې رالم. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته دا اجتهاد کړو چې او دسته پاره خدا 2 آزادی دا سړی په خاور سره دغه کې تیمم شي، نو غسل د باره کې دی چې د ټول جسم په خاور کې دا کول پکاري. نو چې څنګه چې ما دا وکړل، نو بیا چې زرالم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې د جنابت لپاره هم اقصه تیمم دی څنګه چې حدث اصغر لپاره دی. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تدا واقع یاد نه و، باغه ځکه هم دا تاییدونه کوي او دا خبره عمار ورته وایي چې تاسو ناس وي باغه موقع باندې تاسو موجود وای چې دا خبره شوی.
نو بیا سیدنا عمار دا تاسو کو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کفر سے گستا سودا دغی په خبره باندې مشرسه در نبی نو زبدانه بیانوم چرته خو ما ته خو یاد دي داسې شوی خود کتا سو تایید نه کوي نو زب نه بیانوم ټول عمر دا خبر عمر فاروق ورته دا فرمایل چې نه کته په مطمئن ہے استاد خیالي دا خبره داسې شوی دا نو تخپل طرف نه بیانوم. بل سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو انکار په حدیثو په کتابونو کې په شروحاتو کې راغلی دی چې هغه هم په یو زمانه کې د جنبي د تیمم باره کې دغه اشکال هغه باره کې دغه سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یو مکالمه په کتابونو کې لیکل شوی ده چې بیا هغه کې سیدنا عبد الله بن مسعود دا ویلو چې مونږ زکه دا وایو چې بیا خلق به معمولی اعذار باندې به تیمم کوي. نو دین حضرت ابو موسی اشعری چې موږ دا نتیجه وېسته چې مطلب دا دی چې موږ دین انکار نه کوو چې یو جنبی به هم دقه سه تیمم کوي څنګه چې یو حدث اصغر چاته لاحق شي هغه کوي. خو دا فتوا ځکه نه ورکول عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې هغه سره دا یره په هغه زمانه کې د غسل خانه خو په کورونو کې نه وي نو هغه سره دا یره وا چې سره چې خلک دا غسل معاملې چې کومه ده دا احونه واخلي او بیا په معمولی اعذار باندې هم په تیمم باندې اکتفا شروع نه کی او دا غسل پرې نه دي ځکه دا د غسل دا موجوده چې کوم سہولیات دي دا خو اوس د دې زمانه بلکې نن نسل کاله مخکې به هم کورونو کې یو خدای عربو په صحرا کې د وبو کمې بیا غسل خانه نشته او بیا دا ډېر لویه مسله ده. نو دا دې باره کې دا تفصیل ده چې تیمم للجنوب اذا لم يجد الماء چې جنبی به هم تیمم بکای کاغه ته او به ملاو نشوي او دا دغه د روایت نه پس د سند نه پس هغه سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې ان الصعيد الطيب چې پاک خوري هغه طهور المسلم هغه د مسلمان د لپاره د پاکۍ او ذریعہ ده. وان لم يجد الماء 10 سنين کاغه لس کاله هم هغه ته وبملاو نشي کلس کاله هم وبونمومي نو دې په دې خاور باندې په الصعيد الطيب باندې د تیمم کول شي او دې بده سره بده پاک شي. او بیا مخکې وای چې او چې کله ورته فائدہ وجد الماء چې کله ورته وبملاو شول نو فليمسه نو بیا با خپل دغه بو کی بشارته فإن ذلك خير په دې باندې خپل او دس په پورا کی چاندام په پورا کی او بیا مخکې دا تفسیر کوي وقال محمود في حديثه ان الصعيد الطيب وضوء المسلم دا مسلمان د لپاره د پاکۍ او ذریعہ ده. بیا په دې کې د امام ترمذی رحمت الله علیه خپل عادت موافق او د خپل چې کوم دقب الكتاب دغه مطابق وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله ابن عمرو وعمران ابن حسين چې دې حضرات او احادیث هم په دې باب کې موجود دي. دا یو ډېر لوی محققانه خبره او الله پاک زه خیر درکړي حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت الله علیه ته چې هغه په دې باندې حضرت مولانا ډاکټر حبیب الله مختار صاحب هغه مشهور کتاب اوس تقریبا مکمل شو چاپ شو کشف النقاب او هغه کشف النقاب خصوصا دې باره کې او فل باب چې کوم خبر امام ترمذی کوي نو تاسو وګورئ خبره مختصره پری دي هغه دا وایي چې په دې باب کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه او عبد الله ابن عمرو او عمران ابن حسین هم احادیث دي خو هغه حدیث چرته دي او دا احادیث بیا محدثانه حیثیت صد سند حیثیت صد متن حیثیت صد دا خبره په ترمذی کې نشته. مولانا بنوری صاحب رحمت الله علیه په دا فرمایل چې دا به طالبانو ته لپاره او د حدیث استادانو لپاره ډېر لوی سہولت بداشي چې دا احادیث ټول بیا ذکر کړي شي چې کوم دلته امام ترمذی دغه صرف راویانو تذکرہ کوي یا د صحابه کرامو تذکرہ کوي چې غیر په دې باب کې احادیث شته او هغه احادیث دا چې کوم امام ترمذی چې کوم باب تړلې دي دا هغه باب په تایید کې دي مسئله په تایید کې دي. نو بیا مولانا حبیب الله مختار صاحب کشف النقاب فيما ورد عن الترمذي عن الباب يداس وفي الباب يداس نوم دې پورا په هغه کتاب کې غي بیا دا چل کړی دی چې ابتدا نه چې کوم ځای کې امام ترمذی دا وی او فی الباب عن فلان
نو هغه حدیث هغه ټول راواخلي. هغه حدیث ترمذی سره سره هغه کتاب کې دي کشف النقاب، نو بیا په دې باب کې تاسو ته هغه ټول نور احادیث ملاوي شي چې د ابو هريره رضی الله تعالی حدیث سره ور سره الفاظ څنګه دي او بیا دغه سند تحقیق څه دی. عبد الله بن عمرو حدیث کم یو دی او د عمران بن حسین حدیث کم یو دی په دې کې. او بیا رستو امام ترمذی سے رحمت الله علیه وی چې ابو عیسی خپل طرف دغه کوي چې وهکذا روا غیر واحد عن خالد الحذاء، دلته خدا خالد الحذاء نه روایت ده د ابو قلابه په دغه سره سند سره هغه وی چې دنه علاوه نور خلکو هم دا روایت کړي دي. او بیا وی چې دا حدیث چې کوم دی وقد روا هذا الحديث ایوب ابو قلابه نه ایوب هم روایت کړي دي. خو بیا هغه عن رجل من بني عامر عن ابي ذر، اغا بیا بني عامر یو کس دی اغه نه دا روایت رجل من بني عامر، خو بیا چې نو منه د خدای چې دا بنو عامر دا کس سوکو دا خبره دا هغه روایت کې نشته. بیا حدیث باندې امام ترمذی سے خپل حکم لګای څنګه چې دا عادت ده پورا کتاب کې وهذا حدیث حسن، دا ترمذی خصوصیت ده. محدثانه حکم نه بس فقیهانه حیثیت د فقها باندې د خبره څه فیصله ده وهو قول عامه الفقهاء، چې عامه الفقهاء تقریبا د فقهاء اجماع په دې باندې دا چې دغه د حدیث څنګه د الفاظ راغلي دي په دې کې د فقهاء اختلاف نشته چې دغه څه بغا ان الجنوب والحائض اذا لم يجد الماء، چې غیدا جنوب تهم او حائز خزه تهم کغیدا په ملاو نشي نو تیمم وصلیا دوانه به تیمم کوي او بیا دوانه به منځ به کوي خپل. نو دینه دا خبره دا ثابت شو د حدیث نه چې د متیمم کاغه حدث اصغر ورته لاحق شي او یا حدث اکبر ته لاحق شي، طریقه یو د تیمم او په هغه تیمم باندې د باغ ټول کارونه کول شي چې کوم کارونه په اودس باندې کیږي او بو سره چې کله اودس شي په هغه باندې کیږي او په دې کې د مودې قید هم نشته کلس کاله پورې چاته وب ملاو نشوي نو دې به تیمم کوي. دا حدیثو بس دا مختصر خبره د لپاره کافی ده. او حضرت مولانا صاحب یو څو خبره به تاسو ته کوم او بیا به حضرت ان شاء الله دعا وکړي. الحمدلله یو کوم ته ډیره زیاته خوشحالي وشو دلته مونږ حاضر شو. ډیره مدینه دا یو ارمان او یو خواهش او یو خیال چې دلته الله جل شانو د حاضر موقرا کې حضرت مولانا حافظ یوسف صاحب دامت برکاتهم طرفنا سو کاله مخکې هم دعوتونه ملاو شوي او یو منځ کې سباز داسې وسایط دي او مشترک مرګري دي چې د غي هم دا ډیر زیات خواهش چې دلته مونږ حاضر شو. خو الحمدلله دا حضرت په سرپرستۍ کې ډیره بابرکته شو او دلته چې کوم زه خو د تفصیل نه نوم خبر اوس خبر شوم لږ ساعت مخکې چې الحمدلله چې کوم کارونه په دې مدرسه کې کیږي دا اصل یو رول ماډل مدرسه چې ورته وي دا رول ماډل وایي چې نمونه او یو مثالی مدرسه داسې پکار ده دغه په معاشره کې داسې جړې پکار دي. مدرسه دې ته نه وایي چې اوسو کتابونه یو څو مليان کې نه وایي او یو څو کتابونه بغي او څو طالبان تبوخي او چې کوم د مدرسې دیوال سره چې کوم خلق اوسېږي غیب نه دي خبر چې د دیوال نه دن مسکیږي او دا خلق سکی. مدرسې خو یو کردار د په معاشره کې چې کوم ماشاءالله دلته د قضا او د افتاء او بیا د عوامي تربیت د یو اوسې راته وایي چې د حج تربیت د خلکو دلته کیږي، فیصله دلته کیږي د خلکو ته مفتیان او بیا فتوا خو آسان کار د دارالفتاء په هر ځای کې ده خو دارالقضاء اصل شی دی. زموږ د عزت سے دا برکاتوم دا د زړه داسې او غم د دارالقضاء حواله سره الحمدلله کربوغه شریف کې هم دا معمول دی او خلک الته ډیر زیات اعتماد کوي څنګه چې دلته یو د اعتماد فضا ده. خپل جګړې خپل لانجې خپل مسلې غیراولي او مفتیان کرام ورته کینی او تاسو په ورځ په غنټو په منټونو په ورځو کې ورته مسله حل کوي چې کوم مسله د عدالتونو په کارونو کې نشي حل کولی. تاسو په دغه عدالتونو حل او څنګه نن مولا وې مونږ ته یو دومره غټه مسله وسلويخ کارونه په عدالت کې پرتا و خدای ته چیرانو الحمدلله یو څو میاشتو کې حل شو. دا یو ډیر اهم شی دی او د علماء ډیر ضروری کردار دی. دا وګوره د تحکیم بغیر ما انزل الله څومره سخت ترين شی دی چې الله جل شانو باغه باندې د کفر حکم هم لګولې دي او دا زمون په عدالت کې زمون په دغه کې تقریبا دا تحکیم بغیر ما انزل الله باندې فیصله کیږي. نو په دې کې چې څومره مونږ نه کې دی شي او چې څومره مونږ سره
د وسایل موجود وي نو دا شی پکار دی. نو دا یو ډیره زیاته خوشحالي په دیو شو چې الحمدلله د مدرسې حضرت حاجی صاحب حضرت مولانا حاجی عبدالغنی صاحب رحمت الله علیه په زمانہ کې چې کم کارونه دلته شروع شوي وو صرف دا نه چې هغه برقرار او بحال پاتې شو بلکې الحمدلله په هغه کې اضافه وشوه. دا د غید خلف الرشید او د غید جانشین حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتهم دا د غی باندې د خپل مشرانو د نظر او د غید صحبتونو اثر دی او د غید دعاګانې دي. اصل شی دا دی چې الله جل شانو دا سلسله جاری او ساری وساتي. نو دا الحمدلله تاسو ټول چې کم زین تاسو راغلي دا تاسو ډیره خوش قسمتي ده چې داسې ادارې سره تاسو تعلق دی چې هر کله تاسو لاړې فارغ شوي دلته تاسو اخري کال دی چې معاشره ته بځئ نو تاسو ته په میراث کې موروثي طور سره یو عزت یو نیکنامي یو داسې تاریخ به تاسو ته ملاو شي چې تاسو نسبت داسې ادارې سره دی چې په دې ټوله سیمه باندې دغه غیر معمولی اثرات دي او د مشرانو او د کابرو یو غیر معمولی تایید ور سره حاصل دی. دا ډېر لوی نعمت دی. یو نوې فاضل ته ټولو نه زیات دا شی پکارېږي ټولو نه زیات هغه چې کوم شی په خلک دا تپوس کوي چې دی یو قابل اعتماد ذریعہ باندې علم کړی دی سم معتمد خلکو نه د علم کړی دی کده دغه څه خدای خبر چې کم څه د بغړی څنګه زموږ په علاقه کې د دارالعلوم حقانی حیثیت ته چې مولا دارالعلوم حقانی نه پټکیونه تړي نو په کلی کې څوک مولا نه مني. خلک وایي چې داسې مولیان دي په علاقه کې چې بل ځای نه دوره حدیثو کو نو بیا چې خلکو د غید سیادت او د مرجعیت نه انکارونه کو بیا لاړ نو حقانی نه بیا دوره وړه وجلته نه پټکو ټول د کلیوال خدا سره نه مني خلک خدا سره نه مني. نو دغه صدا حیثیت په علاقه کې الله جل شانو د مدرسې تور کړی د الله جل شانو په دې حیثیت کې نور هم اضافه وکي او الله جل شانو دا برکتونه نور هم سیوا کی او ډېر د خوشاله خبره او په دې باندې حقيقي خبر دا د زموږ ډېر زیات خوشاله شو. الله جل شانو د تاسو د ټول استادانو ماشاءالله دومره نیک صاحب نسبت استادانو د پاک د تعارف وشنه د حضرات سره د مشران استادانو سره اساتذه حدیث سره الحمدلله ډېر خوشاله شو. زبازت نه بعرض کوم چې وسو او حضرت فرمایل چې د اجازه د حدیث باره کې نو زمون څه حیثیت د زما خو بالکل پدې کې د اجازه حدیث خو څنګه حضرت مولانا حافظ یوسف صاحب د برکاتهم د حکم دی نو د امتثال للامر زدا رسوم چې یو سند خو زما ما بخاری شریف حضرت مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب نویل او هغه بخاری شریف بیا زما نکاح حضرت مولانا عبدالحق نافع ګل صاحب نویل او چې هغه د مولانا زهیر ګل صاحب کشرور او هغه مولانا وشا کشمیری صاحب نو هغه شیخ رحمت الله علیه. دویم اجازه د حدیث کوم دغه د مولانا زهیر ګل صاحب رحمت الله علیه په واسطه سره چې هغه ډېر قلیل الوسائل اجازه ده هغه صرف 15 واسطو سره حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه درسي. او دریم اجازه حدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب نه د غیب په ثبت کې چې څومره مرویات او څومره مشایخونه غیته اجازه ته غیب هغه اجازه را کړو او څلورم اجازه حضرت مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب علینا چې غینا موږ د قران پاک دورم کړي او اجازهونه خستیو د ټولو مشرانو نه ماته چې څومره اجازهونه دي هغه ټول د تر حدیث طالبان ته از غیتا د اجازه ورکوم او ان شاء الله حضرت به مخبر اجازه ورکړي او بیا به دعا کوي ان شاء الله.
دين نمنا وجزولك يا لطالب مرضيات نمنا وجزولك يا لجندر أكون كهر واحد هر لمحات بلي لمحكي لمحاتنا لمحكي أوقاتنا يا الله هر خير لغسا بيهترنا وجزولك رب العالمين جل جلاله مدرسة شمول تمام مدارسه يا الله قاسنا كذنا شترفنا كنترفنا هر طرفنا تحفظت وكي هر شريك شر حفظت وكي هر فتين کی فتنه حفظت وكي يا جل جلاله مدر المسيح يا رسول الله سمع سهولاتي يا رب العالمين يا الله تخزن غير القرآن يا جل جلاله السلام سمع محنت يا رب العالمين رحمتك فرمان خدا يا رب العالمين يا الله تقبلك رب العالمين تذكو مساعيك يا رب كشونك بركات وجهك تركيبك وجهك نور رب العالمين جل جلاله يا الله دير رب العالمين يا رب كششتر تنور من التوفيق لك يا ارحم الراحمين جل جلاله يا الله ثم مقدرت وكرامنا قدرت نور يا رب العالمين مقدرت عامك پورا دنیا دي پورا رب العالمين جل جلاله هر خير يا العلم لرشد رب العالمين جل جلاله ذكر يا الله هر خير مكر وغزوالك پورا دنیا دي پورا وغزوالك ادھر دارين في نظام تمام الدنيا میں رب العالمين عامك رب العالمين جل جلاله ثم ضروراتي ثم سهولاتي يا الله تخبر خزانه غير القرآن چاہتے محتاج مانگی یا چاہتے محتاج مانگی خاک کے محتاج کے رب العالمین جل جلاله جو سمرا منصوبی دی سمرا کرنا شروع کری دی اللہ رب العالمین کی برکت میں ہو جاؤ لگی تو کہ خیر رب العالمین ترقی نصیب کیا دنیا خستا کے آخرت خستا کے سبحان ربک رب العزت یا رب کی دین تے سب تعاون گئی حکم شکر کی گئی رب العالمین جل جلاله پورا جلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.